ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه راته ښیم. صرف درود شریف وظیفه ده او اسانه وظیفه ده. دا درود شریف محترمو داسې درود نه دی، دا قبول کړی شوي درود شریف دی. او کوم څیز چې قبول کړی شي که نه، قبولیت ته چا ورکړی؟ دا ورته د دواړو جهانو، یعنې د دواړو جهانو بادشاه، د دنیا هم بادشاه دی، د آخرت هم بادشاه دی، د ځمکو هم بادشاه دی او د اسمانونو هم بادشاه دی، او د عرش مولا مالک دی. هغه مالک نوم څه دی؟ رب العالمین، الله جل شانه. الله جل شانه دې درود شریف ته قبولیت ورکړي. قبولیت معنا څه ده؟ دا قبول کړی شوي دي. قبول کړی شوي دي. نو چې کم سیز قبول کړی شي محترمو، نو هغه قبول شوي سیز په ذریعه چې کومه دعا وغوښتلی شي، د هغه قبول شوي سیز په ذریعه چې کوم حاجت طلب کړی شي، که هغه غټ حاجت وي او که وړوکی وي، که هغه کوچنی وي او که لوی وي، نو محترمو که هغه پټ وي او که هغه ښکاره وي او که هغه نږدې وي او که هغه لرې وي، محترمو هغه ټول حاجتونه پې الله تعالی پوره کوي. خو یقین غواړي. اصل خبره د یقین ده، چې یقین د انسان سم وي، عقیده یې سمه وي او د الله تعالی سره خپل تعلق برابر وي، نو د انسان تمام کارونه سم رواني. او که چېرې زمونږ په وظیفو کې شک شوبئ، زمونږ په تهجد کې شک شوبئ، زمونږ دغه رنګ محترمو په نیکو اعمالو کې شک شبهات کوو، نو بیا ګوره دغه وظایف نه قبلیږي چې یا به کار کوي یا به نه کوي. بلکې کامل یقین دا دی چې انشاءالله الله تعالی زما مددگار دی او الله تعالی وعدې فرمایلي دي د درود شریف سره، نو هغه وعدې به الله تعالی خامخا سر ته پوره کوي. او یو عظیم مقصد خو به راته الله تعالی خامخا درکوي، یو نه بلکې دوه درې به راته درکوي. لهذا دا وظیفه فریږ نه ږدئ او انشاءالله دا د زړه په دماغو باندې کوئ، په سوچ سمت سره یې کوئ، او انشاءالله چې الله تعالی به مو حامی و ناصر مددگار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، که هغه په دوبۍ کې دی او که په فرانس کې دی او که سعودي عرب کې دی او که په افغانستان کې دی، هغه د الله جل شانه ټول مسلمانان او ټول مسافر کو نارینه دی او که زنانه دی، الله تعالی دې ورته اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي، الله دې ورته خوشحالۍ ورکړي، الله دې تاسو ته کامیابی درکړي، الله تعالی مو په خپلو حاجتونو کې کامیاب که، الله تعالی مو په خپلو حاجتونو کې محترمو چاته مه محتاجه وه، او الله تعالی دې مو تاسو له د عافیت زندګي راکړي. نه عافیت ژوند دی الله جل شانه موږ ته راکړي. د دنیا او د آخرت عافیت سوال کوئ. که زموږ حاجت پوره شي او عافیت نه میلاو، نو په داسې حاجت باندې به څه وکړی شي؟ که حاجت میلاو نشي، حاجت پوره نشي، لیکن عافیت راته الله تعالی راکړو، نو محترمو دا ډېره غټه سرمایه ده، ډېره غټه لویه د الله تعالی در نه هغه انعام دی. محترم مسلمانان، نن چې زموږ وظیفه ده هغه درود شریف ته، او درود شریف هم انتهایی آسان او قبول کړی شوی درود شریف. تاسو به انشاءالله دا درود شریف تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. دا به صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لستلوها، او تبع تابعینو او ائمه مجاهدین او ائمه محدثینو دا درود شریف ډیر په کثرت سره ولستوه. دا مختصر هم دی صلی الله علیه وسلم، لیکن د دې مختصر باوجود محترم مسلمانانو دې کې درود او سلام دواړه موجود دي. دا په جواب باندې ډیر سپک دی چې موږ وایو صلی الله علیه وسلم، خو د دې چې کم کمالات دي هغه تاسو ته پته نشه. د دې خو یو کمال دا د محترمو چې الله تعالی د باندې لس رحمتونه راوروي، لس ګناهونه دې معاف کوي او لس هغه نیکۍ راته عمل نامه کې لیکي. دا څومره بهترینه خبره شوه، صحیح شوه. دویم دا محترم مسلمانانو، کوم انسان چې ډیر درود شریف وایي دته په دنیا کې تمام مشکلات الله تعالی اسانوي. او بله غټه فایده دا د محترمو چې کوم انسان درود شریف ډیر زیات وایي، نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شفاعت کوي او د ده سره محبت کوي. بل دا محترم خپل حبیب صلی الله علیه وسلم به په خوب کې ویني. د تاسو به یا لیدلی وي یا الحمدلله ما جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلی دی په خوب کې. ډېر ښکلی بشر او پیغمبر الله جل شانه پیدا کړی، ښکلې ګڼه ګڼه ګیره، ښکلې چهره، ښکلې سترګې مبارکه محترم مسلمانانو. او بله فایده ده محترم مسلمانانو چې د دنیا تمام مشکلاتو کې به د الله تعالی کافي شي.
د دنیا چې څومره ستا حاجتونه دي که واړه دي او که لوی دي که پټ دي او که ښکاره دي او که لرې دي او که نږدې دي محترم او که سخت دي او که پاسته دي هغه ټول حاجتونه به د الله جل شانه په زبردسته طریقې سره پوره کړي. لهذا ډېرو ائمهو ډېرو علما کرامو دا درود شریف ښودلی دی چې کوم انسان زر فیرې په ورځ کې صلی الله علیه وسلم په تسبو باندې وی روزانه زر وارې نو لومبی فایده دا چې انسان ته به هغې وخته پورې مرګ نه راځي. علما کرام فرمایي تر څو پورې چې د انسان خپله ټکانه په جنت کې نه وي کتلي. په جنت کې چې د کوم مقام دی هغه مقام به د مرګ نه مخکې ته الله جل شانه ښیي او دا بهترینه خبره ده، دا د خوشحالۍ خبره ده. بله دا محترم کوم انسان چې درود شریف ډېر وي یقینا د ده کو د غرونو عمره قرضونه ولې نه وي هغه ختمیږي. بل انسان چې درود شریف درود ابراهیمي ډېر زیات وي د روزانه یو پیره درود ابراهیمي وي نو هغه نکاح هم سرته پوره کیږي، محبت هم ورته حاصلېږي. دا زما د تجربې نه وتلې خبرې دي. نو درود ابراهیمي لومبی یو مرتبه روزانه وای او که هغه نشئ ولی نو دا صلی الله علیه وسلم روزانه زر وارې وای انشاءالله دا قبول کړی شي. ګوره الله تعالی قرآن کې څه فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله تعالی فرمایي ای مؤمنانو تاسو په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایئ. موږ هم په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې الله تعالی په خپله درود شریف وایي. په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف او سلام را لیږي، فرشتې هم په درود شریف را لیږي. نو چې الله تعالی په یو حبیب باندې درود شریف او سلام را لیږي نو محترم ما تا ته هم په قرآن کې دا حکم دی چې په خپل نبی باندې درود شریف وایي. او علماء کرامو ذکر کړي چې یو پیره په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل څه شی دي؟ دا واجب دی او فرض دی. لہذا هر ځای کې چې آباد او خوشحاله اوسئ او هر ځای کې چې نو انشاءالله درود شریف داسې یو مجموعه ده، داسې د خیر او د برکت یوه سلسله ده چې هغه نه ختمیږي او تا ته به الله تعالی په ژوند کې ډېر خوشحالۍ او برکات درکړي. زه هم روزانه الحمدلله 2000 پیرې 1500 پیرې روزانه ویم. د نورو وظیفو سره دا وظیفې یعنی 1500 او 2000 پیرې انشاءالله زه په ډېر ښکلي انداز سره ویم. الله جل شانه دې مانه قبول کړي. تاسو هم اراده وکئ او دا اراده داسې وکړه چې محکمه کو هر څه کېږي، که دنیا ورانیږي او که سازیږي او هر څه کېږي زه به روزانه په خپل محبوب مصطفی احمد مجتبی محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې روزانه زر فیرې درود شریف لیږم او دا به ته زه ډالۍ کوم. نو محترم حدیث مبارک کې راځي او فرشته ځي او ستا نوم ورته اخلي جناب محمد رسول وسلم ته چې فلانکي د فلانکي لور یا فلانکي د فلانکي زوی په تاسو باندې درود شریف ویلی. د هغه ځای نه تاسو ته جواب میلاویږي. لہذا محترمو چا چې درود شریف په خپل زندګۍ کې راوستلی دي نو هغه چرته هم الله جل شانه ناکامیابي نه ده ورکړې هغه ته په هر فن کې، په هر فیلډ کې، په هر غړی کې او د زندګۍ په هر مشکلاتو کې الله جل شانه هغه ته لاره ویستلې ده. نو دنیا او